أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 179 او 190. مخکې د روجې بحث وشو چې دا عبادت دی او د عبادت لپاره ضروری دا ده چې د سړی مال چې دی نو هغه پاکي او دغه شانته کې چې دی نو حج هم عبادت دی د هغې دپاره هم دا ضروري ده چې سړی حج کوي او مال چې دی نو هغه پاکي. نو د مخکې سره چې دی نو دا ربط دی چې دا روجې چې کم دی او دا حج چې کم دی د دې دپاره چې دی نو ټیم څه دی نو د هغې دپاره چې دی نو ټیم مقرر دی د هغې دپاره اوقات چې دی نو هغه مقرر شوي دي نو دا به په هغې کې ادا کیږي. د دې روجو او د حجو د زکات د دې تعلق چې دی نو دا د اسلامي میاشتو سره دی د سپوږمۍ سره دی. نو د دې په باره کې د نبي علیه صلات وسلام نه تپوس شوی و او په عربو کې د سپوږمۍ په باره کې چې دی نو ډېر وهمي او رسمونه چې دی نو هغه جوړ شوي وو. صرف په عربو کې نه و زموږ په دې علاقو کې چې دی نو هم و چې عربو بعضې میاشتې چې دی نو ښه ګڼلې او بعضې به یې بدې ګڼلې ځینې ورځې به یې ښه ګڼلې او ځینې به یې بدې ګڼلې. په بعضو میاشتو کې به یې سفر کولو او بیا بعضو میاشتو کې به یې نه کولو. په بعضو ورځو کې او په میاشتو کې به یې ودونه او کوژدن کوله او په بعضو کې به یې چې دی نو نه کوله. نو دا یو وهمي رسمونه و چې دا په عربو کې هم و او زموږ په دې علاقو کې چې دی نو هم و. نو دا صحابو ته چې دی نو دا خبره وشوه نو صحابه راله او د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو. صحابو تقریبا 12 یا 14 سوالونه او تپوسونه کړلي او د هغې جوابونه په قرآن کې چې دی نو نقل دي. یو د هغې سوالونو دا سوال دی چې د سپوږمۍ په باره کې چې دی نو شوی دی او ښه سوال چې دی نو هغه پکار وي چې سړی ځان پوهه کړي او بل سوال چې دی نو هغه ګناه دی چې یو سړی ښه پوهه او په هغه سوال کې مقصد دا څوک شرمول څوک بې عزته کول نو داسې سوال کول حرام دی او ګناه کبیره ده. او چې څوک په یو خبره مسله باندې نه پوهېږي نو خو به تپوس کوي که نه. او نبي علیه السلام د ښه تپوس چې دی نو تعریف هم کړی دی چې دا ښه سوال چې دی نو هغه شوی دی. نو دغه شانته کې تپوس وشو د نبي علیه السلام نه چې دا میاشت چې دی نو دا ولې ورکوټې کېږي ولې غټېږي. نو د هغې جواب هغه شانتې ورنه کړی شو د هغې پیده ورته بیان شوه په جواب کې د هغې پیده ورته بیان شوه. ګوره که څوک دا سوال کوي چې دا سپوږمۍ د څه نه جوړه ده په دې کې دننه څه دي دا څه عمل کوي دا د قرآن دا تا ته نه ښیو تا ته قرآن دا نه ویو. ولې قرآن خو سره ساینس کتاب نه دی قرآن خو د هدایت کتاب دی او دا کومه تپوسونه چې ته کې د سپوږمۍ په باره کې دا بیا
ساینسدانانو نه تپوس کوه. نو دلته د هغې سوال چې دی نو جواب وشو چې د دې وړوکې کېدو او د غټېدو حکمت چې دی نو هغه څه دی، پیدې چې دی نو هغه څه ده. نو د هغې جواب وشو چې دا وختونه یې دپاره د خلکو د معلومولو چې په دې سره انسانان وختونه چې دی نو معلوم کي، تاریخونه هغه معلوم کي، دا د دې دپاره دي. حساب کتاب ګوره د سپوږمۍ دا حساب نه دی په دې باندې جاهل هم پوهېږي، انپړ هم پوهېږي، هر څوک پوهېږي، ساده حساب دی. نن دې ورځ میاشت ولیدی شوه، د هغې نه چې دی نو شروع وکړه او مخکې پسې ځه. او چې کومه د شمسي حساب دی او د کلنډرو حساب دی نو په هغې باندې به صرف تعلیم یافته خلک پوهېږي چې 1 2 3 ویلی، او نور عام امیان خلک به چې دی نو په هغې باندې نه پوهېږي. نو دا ساده دین دی ښه، په دې کې کلنډرانو ته څه ضرورت نشته. تا ته قرآن چې دی نو ساده دین ښیو. نو دا وختونه معلومول دی چې په دې باندې تا رمضان به کله راځي او په شمسي حساب باندې د هغې پته نه لګي، د حج پته خو په شمسي حساب باندې نه لګي، نو هغه په دې باندې معلومه په چاند او د سپوږمۍ په دې حساب باندې. او هر چې شمسي حساب دی د نور هغه دی، نو بعضې خلک وایي دا د انګریزیانو حساب دی او دا مه کوئ، دا غلطه وایو. دا نور هم چې دی نو الله پیدا کړی دی، که نور دو که سپوږمۍ د دواړه د حساب دپاره دي. ولې زموږ دا وختونه په نور باندې نه دي روان؟ دا 5 واړه منځونه، د سهار مونځ په نور باندې دی، د ماسپښین مونځ په نور دی، د مازدیګر مونځ په نور دی، د ماښام مونځ په نور باندې دی، موسمونه 4 موسمونه په نور باندې دي. نو په دې کې څه ګناه نشته، خو په مسلمانانو کې به داسې خلک وي چې هغه به دا حساب نه هیروي، اسلامي او د اسلامي میاشتو دا حساب. اوس خلکو دغې شمسي له دومره توجه ورکړله چې اسلامي کال څو دی، اسلامي میاشتې څه ده، هغه د هغې نه هېڅوک نه خبر. نو که ټول خلک دا حساب پرېږدي نو بیا به خلک ګناهګار وي. لکه د حج ورځې به راځي پته به نه لګي، رمضان به راځي د هغې پته نه لګي، سړی به زکات ورکوي د حساب کتاب به ورته پته نه یو. یا عدت دی، عدت چې دی نو هغه کله نه شروع شو کله پورې به یو. یا نفاس دی او حیض دی د هغې کله شروع شو کله به ختمیږي، نو دا په دې باندې پکار وي. ځکه هر چا خو سکول نه ویلی او هر څوک خو د دې نه نه خبرو، نو څه خلک به داسې چې هغوی ته به دا حساب چې دی نو هغه به معلوم وي. نو یسألونک تپوس کوي ستا نه یا محمد، ای محمد صلی الله علیه وسلم، عن الاهلة په باره د میاشتو کې، د میاشتې په باره کې هلال، خلک چې میاشت وایي نه هلال. نو مخکې موږ اوهل کې خبره کړو چې اوهل معنی ده چې اواز پورته شي. نو خلک چې کله اوله میاشت وایي نو اواز پې پورته کړي، وایي هغه د میاشت چې دی نو ښکاره شوه، نو هلال ورته وایو. قل ورته ووایه هي مواقیت للناس، دا وختونه دي د پاره د خلکو د پیدو، والحج او د پاره د حج دی. نو قرآن څه بیان کړه؟ پیدې بیان کړه چې دا وختونه دي د پاره د خلکو د پیدو، او په دې باندې به چې دی نو حج راځي. او نور سړی معاملات کوي، اوقات مقرروي، چاله قرض ورکوي، نو هغه هم په دې باندې چې دی نو کیدی شي. او بل ذکر راځي وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. دا سپوږمۍ دا حساب موږ ځکه مقرر کړی دی چې تاسو په دې سره اندازه ولګوئ د هغه سال، د هغه کلونو او د هغه میاشتو، کلونو د هغه میاشتو حساب په دې باندې لګي. وليس البر، او نه د نیکي بان تأتوا البیوت من ظهورها. نو په دې کې اوس یو بل رسم چې دی نو په هغې باندې رد کوي.
یو رسم خو چې دی نو په هغې باندې رد وشو چې دا تاسو چې وهمونه د ځان نه رسمونه جوړ کړلي چې نه میاشتې چې دی نو په هغې کې څه نقصان شته او نه پکې څه ضرر شته. دا میاشتې دي دا د څه دپاره دي؟ اوقاتو دپاره. په دې کې به دا نه وی چې دا میاشتې کې سفر نه کوم او په دې کې واده و کوجدن نه کوم. دا خلکو د ځان داسې رسمونه جوړ کړلي، دا پکې نشته. او دویم رسم په عربو کې دا و، په عربو په خلکو کې چې خلک به حج له لاړه، مدینې خلک به لاړه، انصار به لاړه او احرام به چې دی نو واغوستو، نو واپس به چې دی حج نه به چې دی نو راتلله، نو په دې دروازو به چې دی نو کور ته نه راننوتله، د شا طرف نه په دیوال باندې به ایسته چې دی نو راواوښتله. او دا به ولې کوله؟ وایي دا ځکه چې په دې دروازو باندې موږ وتیو ننوتیو د ګناهونو په حالت کې، نو په دې پسې ګناهونه نښتې دي، نو په دروازه به نه ورتله او په دیوال به وروختله، نو ته ورته ووایه ګناهونه په تا پسې نښتې دي، په دروازو پسې نه نښتي، او دا به نیکي او ثواب ګڼلو. نو الله تعالی وایي دغه تاسو هسې وهمي رسمونه د ځان نه جوړ کړي، دا هېڅ نیکي نه ده. نیکی دا ده چې سړی د الله نه ویریږي، نیکی دا ده چې سړی د احکامو د الله د احکامو د خلاف ورزۍ نه چې دی نو ځان وساتي، دا په اصل کې نیکی ده. نو په دې کې چې دی نو هغه رد کېږي خام چې دا د هغوی دا رسم جوړ کړی او غلط رسم، نو الله تعالی په هغې باندې چې دی نو رد کوي. نو دا وهمي رسمونه څه نیکي نه ده. ولیس البر او نه د نیکي بان تأتوا البیوت چې تاسو راځئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه، ولکن البر لیکن نیکي دا ده من اتقی چې څوک ویریږي د الله نه. سړی چې خپل کور ته په دروازه باندې نه ورځي په دیوال ور راوړي، په دې کې څه ګناه شته؟ اوس محمد برخان دی کور ته ورځي او په دیوال ور واوړي، یا په بل طریقه په بل ځای باندې ورشي، په دې کې ګناه دی؟ ګناه پکې شته؟ په دې کې اوس ګناه نشته. ستا خپل کار دی که په کم طرف باندې کور ته ورځې. نو دلته الله ولې داسې ویو؟ نو د هغې جواب دا دی چې دا دیو عقیده جوړه کړل وه، دا به نیکي او ثواب ګڼلو، او کله یې ته یو کار نیکي او ثواب او ګناه وګڼې هغه به بیا د دین نه ثابتې. ګورئ په کوم ځای کې دي دلیل راوړی او بیا چا ویل دي؟ نو دا د دیو د ځان نه چې نه بدعت جوړ کړو ښه، چې په دین کې یو کار نه یو او سړی د ځان نه یو کار جوړ کړي او هغې ته ثواب او ګناه ویو، نو بیا پکې هله ګناه دی. اوس دا خپله خوښه ده چې ته په کور ته په کم طریقه ورځې، خو چې ته کله ثواب او ګناه وګڼې نو بیا به دین پیش کې، د دین نه به بیا دا مسله راوباسې، او په دین کې خدا نشته. دا هم مباح کارونه دي چې کم څنګه یې کې، خو یوه پیده چې دی نو هغه تې بله دا راوځي خام، یو پیده دا راوځي چې څومره کارونه دي نو هغه په صحیح طریقه کول پکار دي. داسې نه چې د سړی د چپ طرف نه شروع کوي او الټه چې دی نو هغه شروع کوي. او دا شیخ امین الله هم لیکلی چې په دې کې اشارات دي چې کارونو ته په خپلو صحیح طریقو په خپلو مخونو سره راځئ. په دې کې دې ته اشارات دي چې سړی خپل کارونه په صحیح طریقه باندې چې دی نو هغه وکړي. مالونه چې رچا نه اخلي نو حلال مال اخله، الټه به چې دی نو کار نه کوي. دا بیا داسې ده لکه کور ته یې سړی دروازه پرېږدي او په دیوال ور راوړي، او چې روجې نیسي نو د ورځې نیسه، د شپې روجې نشته. چې اوس یو سړی وایي زه د شپې نیسمه، او دغه شان وایي د شپې چې بیبیانو ته ورځئ نو کم ځای چې الله مقرر کړی دی نو هغه ځای ته ورځئ، الټه کار به نه کوې. او د علماو نه تپوس پکار دی او د جاهلانو نه به تپوس نه کوې.
او د نیکی هر کار په هغه طریقه په کار دی چې الله د هغې حکم کړی دی په شرعي دلیل سره او بې دلیله په هغې عمل نه دی پکار او خپل اهل او لایق خلکو ته ذمواري او عهدې سپارل هغه خلکو ته عهده ورکول چې هغه د هغې اهل او نااهلو ته چې دی نو نه سپارل نو دا په دې کې څه دي اشارات دي ښه چې سړی هر هغه کار چې هغه صحیح ټیک کاري نو چې هغه د مخې نه او په صحیح طریقه باندې چې دی نو هغه وکړي نور مونږ چې دی نو پاستر روان یو الټه روان یو د بنیاد نه چې دی نو هغه کار نه ټیک کوو د بر نه شروع کوو د بر نه لکه اوس یو سړی دی په ټوکې چرس کې نو پولیس خو په هغې پسې چې دی نو نښتي او نیسي به خو چې په کم ځای کې خرڅېږي هغې ته هېڅ نه ویو نو الټه دی شی بنیاد چې دی نو هغه نه ختموي او د سر نه چې دی نو شروع کوي د بنیاد نه ختموي الټه کار دی یا چې دی د پاکستان نظام تعلیم دی په نقل پابندي ده په حالونو کې نقل باندې پابندي ده او که بازار کې پاکټې خرڅېږي خیر دی هلته چې دی نو نه بند دی بنیاد چې دی نو په کم ځای کې دی هغه بنیاد چې دی نو هغه نه ختموي نو الټه چې دی نو روان یو ښه او زموږ خلک نه یو موږ د مستحباتو نه شروع کوو مستحبات فرایض هم پرېښي دي خلک خپل خور له حق نه ورکوي او چا چې په سرتوره مونځ وکړو وایي مونځ یې نه کېږي هلکه بنیاد ټیک کا بنیاد دا ده چې د خپل رزق چې دی نو پاک کا حلال کا او ته د مستحباتو نه شروع کوې نو الټه روان یې که نه الټه کارونه دې شروع کړلي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیہ السلام یمن ته لیږلو نو دا یې ورته وویله بنیاد یې ورته وسوخو وایي د ټولو نه اول به خلک توحید ته راوبلې د الله یووالي ته چې دا خبره یې رسته ومنودله بیا خلک مانځه طرف ته راوبلې چې دا یې رسته ومله بیا به خلک زکات طرف ته راوبلې که دا یې رسته ومنودله بیا به خلک روجو طرف ته دا د بنیاد نه به شروع کوې ښه او موږ خلک پاستر شروع کوو نو دې ته به سوچ کې واتو البیوت ورځئ کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغې نه یعنې په دروازو باندې ورځئ په دې کې څه ګناه نشته واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ نو په دې کې دا خبره وشوله چې دا میاشتې د حساب کتاب دپاره دي او دا حساب چې دی نو معلومول پکار دی چې دا موږ ته معلومي او بل پکې په رسم باندې الله رد وکړو چې دا څه نیکي نه ده چې سړی کورونو ته په دروازو نه ورځي او په دیوال ورځي نیکي دا ده چې سړی د الله نه ویریږي او د الله د احکامو د خلاف ورزۍ نه ځان وساتي وقاتلو فی سبیل الله الذی په دې آیات کې دا پنځم قانون دی د ریاست مدینې سیاست مدینې دپاره بیانوي چې کله دغه مخکینی قانون چې نو نافذ شو د قصاص د روجې د مال نو اوس د هغې نافظول هم پکار دي او څوک چې په دې لاره کې رکاوټ جوړېږي د اسلام لاره چې دی نو بندی و نو د هغې سره بیا جهاد هم کېږي دا قانون دی ښه قتال به کېږي لکه کافران نه دي د اسلام حاکمیت د الله حاکمیت چې دی نو هغه نه مني د اسلام په لار اسلام بندی و خلک اسلام ته چې دی نو هغه نه پرېږدي نو دا مسلمانان نه دي د کافرو نه به آزادول غواړي او په دې آیات کې د قتال متعلق امور دي ښه څلور امور دي چې قتال فرض شو په قاتلو سره دا اولنې چې دی نو هغه حکم دی بعضې علما ویلي وایي دا اولنې حکم په ریاست مدینه کې چې دی نو راغی
چې په دې وقاتلو فی سبیل الله په دې باندې جهاد چې دی نو هغه فرض شو. او بعضې تفاسیر ویل چې نه د سوره حج په 39 نمبر آیات باندې اول جهاد فرض شوی و. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا چې اجازت ورکړی شو هغه کسانو ته د قتال او د جنگ چې په هغوی باندې ظلم شوی و. نو دا اولنی آیات دی چې په دې باندې جهاد فرض شو. دویم مقصد د قتال هغه دا دی چې جهاد او قتال به د الله د رضا دپاره وي، د اسلام او د دین د سربلندۍ دپاره به وي. او دریم پکې دا بیانېږي چې د چا سره به جهاد کولی شي، نو هغه بیانېږي چې د هغه کسانو سره به جهاد کیږي چې هغه ستاسو سره چې دی نو جنګ کوي. او بل پکې د جهاد آداب او شرایط چې دی نو هغه بیانېږي چې د جهاد دپاره آداب او شرایط چې دی نو هغه څه دي. نو په جهاد باندې چې په دې ځان چې دی نو هغه وپویه کې. نو جهاد په دې آیات باندې فرض شو او د هغې آداب او شرایط په دې کې بیانېږي. وقاتلو او وجنګېږئ. مخکې دا خبره یاد وساته چې نبی علیہ السلام په مکه کې 10 کاله چې دی نو تیر کړو. په دې 10 کالو کې صرف دعوت و تبلیغ او اخلاق جوړولو، تربیت کولو او په مشکلاتو په مسایو باندې صبر و. او هلته صحابه کرامو نبی علیہ السلام ډېر سختې تیرې کړلې، صحابو ډېر سختې تیرې کړلې. نبی علیہ السلام په مکه کې چا نه پرېښودلو، طایف ته لاړو. هغه واقعه تاته ټوله معلوم ده. بلال رضی الله تعالی عنہ په شګو باندې په تودو شګو سملولو، په هغې د پاسه به چې دی نو کمره چې دی نو واړوله غټه. او په دومره سخت تکلیف کې و صحابه کرامو چې اسمان ته به کتله چې کله به الله تعالی د قتال حکم چې دی نو رالیږي. او صحابه کرام مکه پرېښودله، حبشې ته پکې خلک لاړه. خو تور راغستل په مکه کې نه و، دا اجازت نه و د الله د طرف نه. نو بیا چې کله نبی علیہ السلام مدینې ته چې دی نو هجرت وکړو او هلته چې دی نو یو ریاست چې دی نو هغه جوړ شو. او هلته چې دی نو دا احکام چې دی نو هلته نافظول غوښتلو. او هر طرف ته خو دشمنان وشته، ظالمان خو چې دی نو هغه شته. نو الله تعالی د جهاد حکم چې دی نو راولېږلو. په دې باندې صحابه کرام خوشحاله شو. او دا د الله د یو نعمت دی چې راولېږلو جهاد. که نه نو دغه شان د مسلمانانو چې دی نو دا تکلیفونه برداشت کولی. او جهاد دا فلسفه یې زده کړه چې دا د دې دپاره نه دی چې په جهاد باندې خلک مسلمانان کو. د دې دپاره جهاد نه دی. ګوره لا اکراه فی الدین، په دین کې هلته بل قانون دی د الله. په دین کې جبر نشته، زبردستیا نشته. نو بیا جهاد د څه دپاره دی؟ وایي جهاد وروست مخکې آیات را روان دی که نه، چې فتنه د دنیا نه ختمه شي او د الله دین چې دی نو قایم شي او خلک چې دی نو آزاد شي. او مسلمانان چې په کوم ځای کې مظلوم دي چې هغه کلاو شي. جهاد د دې دپاره دی. او مسلمانانو یې څومره جهادونه کړلې، دا ټول دفاعي جنګونه دي. ګورئ ښه، مسلمانانو چېرته اقدام نه دی کړی. اقدام دې ته وایي چې تا ورشي او حمله وکړي. مسلمانان همیشه په دفاع باندې مجبور دي، ډیفنس دی. او کافر چې دی نو راغلي، هغوی چې دی نو حملې کړلې. هغه د امریکا راغله څومره لرې نه په افغانستان کې ناسته ده. هندوان راغلي په کشمیر کې ناست دي. اسرائیل چې دی نو هغه په فلسطین کې چې دی نو ناست دي. اقدام هغوی کړی دی. او چې مسلمان د هغوی سره جنګیږي وایي مسلمان ټیرریسټ دی، وایي دهشتګرد دی. وایو نو دا څنګه دهشتګردي ده؟ چې زه دومره لرې نه راغلی په کور دې چې دی نو حمله کړله، نو زه به ټوپک نه راخلم څه؟ او چې د سړي په کور باندې حمله وشي او سړی د هغې دفاع نه کوي، دا خو بېغیرتي ده.
او کم اسلامی قانون چې په یو ځای کې که نه نو هلته په اسلام کې جبر نشته خلق به آزادي که څوک کافر پاتې کېږي کافر دي که څوک عیسائی که څوک یهودي په خپله طریقه د عبادت کوي او په هغوی باندې زور نشته خو چې د اسلام لاره چې دی نو هغه کولاوي په اسلام نن ته په دې معاشره کې ګوره په دې کې په غیر محسوس انداز کې جبر کېږي جبر تا خپل بچی چې دی نو هغه وایي چې دی نیک جوړ کړمه او صالح شي او نیک عمله شي هغه چې دې ماحول ته وځي هغه قشانته کې نه جوړېږي که سکول دی که کالج دی که یونیورسټي ده که بازار دی ماحول داسې دی چې هغه نیکۍ ته چې دی نه پرېږدي دا په غیر محسوس انداز کې یو جبر دی او د کافرو په ملکونو کې څوک مسلمانېږي هغه تنګولی کېږي دا جبر دی په میډیا باندې چې دی نو د اسلام یو طرف بیانېږي یو طرفو چې اسلام ټیرریست دهشتګردي ده دا جبر دی او دا میډیا باندې دا بیانېدله د نیوزیلینډ د اسټریلیا یو کس راپاسېدو او نیوزیلینډ ته چې دی نو لاړو او په جومات کې 50-50 کسان چې دی نو په مانځه کې ویشتلله دغه سړي دا ذهن چا تیار کو دا جبر کېږي ښه میډیا چې دی نو خلک تیاروي چې دا میډیا د مخکې نه درې شوه که نه دا ټول خلک مسلمانېږي د اسلام هغه بل طرف ورته نه ښیي چې د اسلام د امن دین دی امن دی پکې محبت دی پکې خوشحالي ده پکې او صرف میډیا نه د دې خلاف فلمونه ډرامې رسالې پرنټ الکترانیک میډیا دا استعمالیږي نو اسلام او جهاد څه کوي دغه زبردستی نه دغه ختموي چې خلک آزاد شي که څوک بیا کافر پاتېږي کافر دي که څوک مسلمان پاتېږي مسلمان دي جهاد د دې لپاره دی چې خلک آزاد کړي او دا باچایان نه دي دا د کافرانو دوی زور لګولی دی جبر کوي په اسلام کې جبر نشته خو د بل جبر هم اسلام نه مني ګوره اسلام د دې لپاره دی جهاد چې خلک چې دی نو آزاد شي نو دا د جهاد فلسفه ده او په دې ځایونو کې به چې دی نو دا بیانېږي دا به چې دی نو زده کې چې جهاد د دې لپاره وی دی چې فتنه چې دی نو ختمه شي دا شرک او د کفر نظام بغاوت سرکشي جبر دا د دې معاشري کینسر دی کینسر چې دا دې نه ختم کړی دا خورېږي دا د شرک او د ظلم او د بغاوت دا خورېږي په دې معاشره کې دا په جهاد باندې چې دنو ختمېږي په قتال باندې وقاتلو وجنګېږئ فی سبیل الله په لار د الله کې شرط یې ولګوو چې د لارې د الله دپاره یې ګورئ جهاد د الله د رضا دپاره یې ګورئ اعلی لدینه اعلی لکلمته د الله د دین د سربلندۍ دپاره د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره که د الله رضا او که د الله رضا او د الله د دین د اوچتوالي دپاره نه و نو دا به جهاد نه وي ګورئ څوک به راپاڅېدل د قوم دپاره به لګیایي چا به هسې چې دی نو چاته قاري یا دا ځینې هلکان چې دی نو ایسته وتښتي د کور نه وایي ځمه چې دی نو جهاد له نو دا تر دنیا نه تنګ شوی نو دا ستا کار دی دا به هغه خلک کوي چې په خوشحالۍ باندې چې دی نو لاړ شي د الله د رضا کولو دپاره او د هغه مظلومانو د آزادولو دپاره چې مسلمان چې نو مظلوم دی چې هغه آزاد کړم نو رضا به د الله او د الله د دین دپاره ویو دا شرط یې پکې ګورئ ښه الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې جنګ کوي ستاسو سره چې ستاسو سره من الکفار د کافرانو نه نو هغه دور کې چې دی نو مسلمانانې دین ته چې دی نو نه پرېښودله او اوس هم چې دی نو دغه جبر چې دی نو روان دی څوک مسلمان کېدی نه شي په خلکو باندې جبر کېږي ولا تعتدو
بل دا ده چې د هغه کسانو سره به جنګېږي چې هغه کافران دي او ستا سره چې دی نو جنګ کوي. ابن کثیر پکې وایي دا ورتېزول دي په جنګ باندې چې ګوره کافر چې دی نو هغه د جنګ کوي ستا سره، نو په تاسې چل شوی دی چې ته جنګ نشي کولی، نو تم چې دی نو جنګ وکړه. ولا تعتدوا، بل شر دا دی چې زیاتې به نه کوئ. د زیاتې نه څه مطلب و؟ د جهاد دپاره بل شر دا دی چې سړی جهاد کوي نو زیاتې دا دی چې ماشومان ووجني، زنانه ووجني، بوډاګان ووجني، راهبان او درویشان چې هغوی په عبادت خانو کې ناست دي هغه ووجني، زمیندار ووجني. ور د اسلام د جهاد اصول دي، ښایسته اصول دي چې څوک جنګ کوي ستا د هغې سره کار دی، چې څوک په جنګ کې حصه نه اخلي ستا د هغې سره کار نشته، یا به نه وجنې، او که مړ لیکو نو دا به زیاتې، فصلونو ته به نقصان نه رسې، عبادت خانو ته به نقصان نه رسې، هغه خلکو ته به جنګ کوي چې ستا سره راغلي او جنګ کوي. دا د اسلام اصول دي. د کافر څه دا اصول نشته. آبادي م ولي، جومات هم ولي، ماشومان هم ولي، زنانه هم ولي، هغې څه دا اصول. مسلمان چې جنګ کوي او د اصولو کې دن نه کوي نو زیاتې به نه کوي. او بل زیاتې دا دی تفاسیرو لیکلي چې سړی یو دشمن مړ کړي او د هغې نه بیا پوزه پرېږدي، غوږونه دې پرېږدي، مسله وکړي مسله، نو دا زیاتې دی، دا به نه کوي. اسلام د دې اجازت نه ورکوي. ان الله بېشک الله پاک لا يحب المعتدین، نه خوښوي زیاتې کوونکي، محبت نه کوي، مینه نه کوي چې څوک زیاتې کوي. نو په دې کې د جهاد چې دی نو هغه حکم وشو. جهاد اوچت عبادت دی، خو شرایط او آداب یې ګورې ډېر سخت دي. اول به آداب او شرایط زده کوې نو بیا به جهاد کوې. او اقدامي جنگ چې دی نو هغه به ریاست کوي، ریاست حکومت به کوي. او چې کله مدافعي جنګ نو هغه بیا هر سړی کولی شي. دفاعي جنګ و پای کې بیا تا ته ازادي ده کوه. لکه مثال په طور باندې خدای دې نه کړي په دې علاقه باندې څوک دشمن حمله وکړي، نو دشمن حمله وکړه ته به حکومت ته بیا نه ګورې، سیده به ټوپک راخلي ورځې به نه ستا په علاقه او ستا په کور راغلی دی. او نور چې کومه اقدامي جنګ وي هغه به حکومت کوي او ریاست به کوي. لکه ته وایې چې نه کوي نو بیا داسې حکومت راولي چې هغه وکړي. هغه کشمیریان 105 ورځې وشوې، جوماتونه یې بند دي، کورونو کې بند ناست دي چې څه حالات وي، سکولونه د ماشومانو بند دي، خوراک څښاک پته نه لګي څنګه چللی، او بس د دنیا دا باچایان نه دي، دا تماشګر دي، هېڅ امداد چې دی نو هغه نشته، بس داسې یې پرېښي دي. نو په دې کې حکمرانان چې دی نو هغه څه دي، دا الله به دې تپوس کوي، الله به دې تپوس کوي. په هغوی باندې دا فرض دی چې دغه مسلمانان را آزاد کړي. هغه د جنګ کوي هندوانو او ته وایې جنګ نه کومه، نو جنګ خو په دې نه ختمیږي. جنګ ته شروع کړه چې دنیا ته د جنګ اصول وښیې چې د اسلام د جنګ اصول دا دي، او ته چې کوم جنګ کوې نو دا ظلم دی، دا بربریت دی، دا جهالت دی. او نه په اخلاقو باندې ختمیږي جنګو. که ته وایې زه دنیا ته اخلاق ښیمه نو دنیا ستاسو اخلاق نه مني چې ما سیکانو له چې دی نو هغه زګونه ورکړله او دا چله مو کو هندوانو ته ازادي ورکړه، مندرونه جوړو، نو په دې باندې دا اخلاق دنیا ستاسو نه مني. دا یې که منو دی نو صدام حسین بې منو دی وی. صدام حسین څومره چې دی نو 100 کاله چې دی نو د امریکې خدمت کړی و، او بیا اوس په آخر کې د اختر په ورځ یې پانسي کو. نو دا دنیا نه مني ستاسو. بچ یو سپی لیونی دی، لیوني سپي علاج دا دی سر ته به کمره راچې، نو مودي لیونی دی، د هغې علاج دا دی چې دا سر ورله چې دی نو مات کړي. دا په دې باندې کېږي، دا سختي پېژني، په نرمۍ باندې نه کېږي. ښه جي بس دی. یسالونک تپوس کوي دوستان عن الاهلة په باره د میاشتو کې
قل ورته ووایه هي مواقیت للناس دا وختونه مقرر دي د خلکو د پیدو دپاره والحج او د حج دپاره ولیس البر نه د دانې کې بیان تعتو البیوت چې تاسو راځئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغې نه ولکن البر لیکن نیکي د هغه چا ده من اتقا چې څوک ویریږي د الله نه چې څوک تقوا اختیار کړي واتو البیوت ورځئ کورونو ته من ابوابها په دروازو د هغې نه واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا وجنګېږئ فی سبیل الله په لار د الله کې الذین دا کسانو سره یقاتلونکم چې جنګ کوي ستاسو سره ولا تعتدوا زیاتې مکوئ ان الله یقینا الله پاک لا يحب المعتدین مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره وایو کس